أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. د یوسف علیہ السلام د واقعي د ځنا 12 او آخري مقام دی. کله چې یوسف علیہ السلام ته خبر را ورسید چې ستا مور او پلار ټول اهل او عیال را روان دي، یوسف علیہ السلام د مصر نه بهر صحرا کې د هغې د استقبال لپاره یو ځای جوړ کړو او راووت. کله چې مور او پلار او رشته دار د هغه راله، نو یوسف علیہ السلام خپل مور او پلار ځان سره جدا کېنول، تخت باندې هغې ټولو یوسف علیہ السلام ته ښکته شول. یوسف علیہ السلام زر خپل پلار ته ووی دا زما د هغې خوب تعبیر و چې کوم ما پخوا لیدلی و، هغه الله رب العزت رب زما په رښتیا کو. او بیا خپل داستان بیانوي چې پلاره ما باندې دا تکالیف راغلي و، جیل کې وم، جیل نه الله وویستم، احسان الله وکړو. تاسو هم د بانډو نه رالی، زما او زما درونو په منځ کې شیطان چمبا چول وه، ټونګۍ اچولې وه، خو زما رب هغه باریک بین دی، د هغې کار چې کوم وغواړي هغه پوه حکمتونو والا دی، دا د حکمت نه ډک کارونه. رب زما مالا بادشاہی را کړ ده او د خوبونو د تعبیر علم الله مال را کړ دی. د الله صفات بیانوي، الله پیدا کونکي د اسمانونو او ځمکو دی. اخر آیات کې یوسف علیہ السلام دعا غواړي د الله نه، الله ته زما مددگار دنیا او آخرت کې، او مال مرګ په حالت د اسلام کې راکې، او ما د نیکانو خلقو سره یو ځای کې. دا 12 مقام د دې ځای نه دی واقعي د آخري مقام، او بیا تتمه ذکر کوي. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، پس هر کله چې داخل شدو یوسف علیہ السلام ته آوى إليه أبويه، نو ځای ورکو د ځان سره ابويه خپل مور او پلار ته. آوى إليه جدا یې کړه، د ځان سره جدا یې کېنول، خپل مور او پلار درونو نه جدا. شیخ صاحب خپل تفسیر کې لیکي چې ابويه نه مراد د یوسف علیہ السلام مور او پلار، یعقوب علیہ السلام او مور، او بعضی مفسرینو چې ویلي چې نه د یوسف علیہ السلام مور وفات وه او دا د هغه خاله وه، یعنې ترور وه، د مور خورې وه. نو دغې باندې هېڅ قسمه دا یې خپل مور او پلار وو. دا که چا ذکر کړي چې دا یې ترور وه، مور یې مړه وه، نو دغې باندې وایي صحیح دلیل نشته. نو یوسف علیہ السلام خپل مور او پلار ځان سره جدا کړو. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين، او یوسف علیہ السلام داخل شي مصر ته، او غواړي الله په امن سره وي. وقال ادخلوا، یوسف علیہ السلام خپل مور پلار اهل او عیال ته مصر ته داخل شي، چونکه یوسف علیہ السلام د استقبال لپاره د مصر نه بهر راوته و. نو چې کله بیا د استقبال پوره شو، نو یې وځي مصر ته. او یا شیخ سے وی ادخلوا په معنا د اسکنو ده، مصر کې وته وي اسکنو اوسئ په مصر کې، کو غواړي الله په امن سره.
بشارت ورکړي خپل مور پلار اهل او عیال ته چې الله به تاسو په امن سره ساتي. ورفع ابويه علی العرش او چته کړه مور پلار علی العرش په تخت باندې. عرش نه مراد شیخ سی وای عرش نه مراد هغه تختو چې بادشاہ دله تحفه کې ورکړو هغه عرش باندې هغه تخت باندې ځان سره کېنول. ورفع ابويه علی العرش او پورته کړه خپل مور پلار کېنولې خپل مور پلار علی العرش په تخت باندې. وخروا له سجدا وخروا له سجدا شیخ سی به معنا کوي وخروا له سجدا او ټیټفل ویدتا تابعدار. وخروا له سجدا ګڼ اقوال دي کې دي. یو قول دا دی وخروا له سجدا دا یوسف علیہ السلام دا اهل او عیال ټول د یوسف علیہ السلام اهل او عیال یعنی مور او پلار او رونه. وخروا له ضمیر الله ته راجع دی ان شاء الله کې لفظ الله ته. وخروا له او پریوتل دیو الله ته سجدن سجده کوونکی اعتراض بیا نه راځي دا ضمیر الله ته راجع شو چې دا ټول الله ته په سجده پریوتل. آیا وخروا له سجدا شیخ سے وای وخروا په معنا سوارو شول دیو له سجدن دی یوسف علیہ السلام ته سجدن ټیټ سرخ کته کو او لاس جوړ کړو او یا په معنا وخروا له سجدا دی یوسف علیہ السلام ته دیرونو مور پلار سلوټ وتاو کو سلام وتاو کو دا ګڼ تعبیرونه بیانې د سجدې نه مراد سلوټ. وخروا له سجدا او شول دیو دی یوسف علیہ السلام ته سجدن ټیټ شو سره کته کو او دا سجدې نه مراد سر کته کولو په وخت د سلام کې سر به داسې کته کو. شیخ سی وای داغي په شریعت کې دا جایز وو په وخت د سلام کې سر کته کول او زمنګ په شریعت کې دا منسوخ دي ځکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم وای صحیح حدیث ته انس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے تپوس کو اے د الله رسوله په وخت د سلام کې من عین حنی بازنا د بازن یو بل ته په وخت د سلام کې داسې سر کته کو. نبی علیہ السلام فرمایل شیخ صاحب دا حدیث مشکات موجود دی لا نه دا دانشتي اکثر موږ د ناپوهۍ د وجې معزز یا څوک سړی یا مالدار سره نه داس چلو کو نو دا زمونږ شریعت کې دا منسوخ کې دا منع دی نشتی په وخت د سلام کې سر کته کول چا د نشتی سلام به صرف الله سر به صرف الله ته کته کې په وخت د سلام کې مخامخ ګوره لاس میلاوه دواړه لاس میلاوه غاړه میلاوه خو سر کته کول نشتی. نو د نور مسلمان سکه دی به قبر ته سر کته کوي او چې بیا واپس راځي نو هغه ته اشاره کوي نه په شا به رواني او سر به یې کتی دا مشرک. وخروا له سجدا او شول دیو دی یوسف علیہ السلام ته سجدن ټیټ شو یا سجده وکړه دی ټولو الله ته. وقال یا ابتی هذا تاویل رؤیا من قبل او یوسف علیہ السلام اے پلار زما دا تعبیر زما د خوب پوخا کم پوخا خوب چې مال دل دا هغه تعبیرو. شیخ سیبوی کله چې یوسف علیہ السلام ته دیو سلوټ کو سر کته کو نو یوسف علیہ السلام د ځان تهمت تکبر لر کولو د پاره زری وی اے پلار زما دا تعویلو دا تعبیرو زما دا خو پوخانی زری دا خبر وکړه ځان تکبر لري کو. قد جعلها ربي حقا چوغلرا رب دا خوب هغه پوره تعبیر دا سره اوس داستان بیانې ما باندې څه تیر شي ځکه سلويخ کال عمر لا زیات تیر شوی دی. وقال وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن او تاقي سرا احسن بي احسان کړو ما سرا زما رب ما سره احسان وکړو اذ اخرجني چکله وستلم زو من السجن د جیلنا زما رب ما سره احسان وکړو د جیل نه وستم کمه وې نه مونږ چې جیل کلم بیا د جیل نه وستم نه دا غي ذکر نه کوي خپل
چې کوم احسان په الله کړ دی د هغې ذکر کوي. او تحقیق سره احسن بی خو کړو ما سره ربي وقد احسن بی او تحقیق سره خو کړو ما سره رب زما اذ اخرجني من السجن کله چې وستلم زه من السجن د جیل نه زه وستم او اے پلارا ما خدا تکلیفونه تیر کړل خو تاسو هم څه خوشاله وخت نه وسته ذکر کور نه چې فرد ورکی نو هغه کور والم څه خوشاله وخت نه وباسي الله نه بچانه وي دا حال وس فعل زمنګ دی کم چورک دی ناغه باندې په خوې خبر ستيري او زمنګ هر وخت کم وخت هم را یادېږي ناغه غم راته په سر کېږي. الله دې تاسو ته دعا درخواست ده چې الله زمونږ اورارم د خپل غیب نه په خپل فضل خاصه سره کور ته په خیر خیرت سره راولي. نو یوسف علیه السلام وایي ما خو جیل تیر کړ دی خو وجا بکم من البدو تاسو هم څه خوشحالۍ ژوند نه تیر کړی بانډو کې وي صحرا کې وي قاتونه او پریشانیانې وي. وقد جا بکم من البدو او رالی تاسو من البدو د بانډو نه. شیخ صاحب وایي دلته یوسف علیه السلام ذکر د خپل تکلیف وکړو خو د هغې کوهي د غورځولو پکې څه ونه وي. وایي دا یې ځکه ونه وي چې یوسف علیه السلام خپل وروڼه معاف کړي او کله چې یو سړی معاف کړي نو بیا د هغې ذکر نه کوي چې دا یې کړي لکه موږ که داسې وکړو سړی معاف کړو نو وایي دا دې کړي دا دې کړي دا سنن الانبیا دي چې یو سړی معاف کړي بیا څه نه وایي. او شیخ القرآن د پنجپیر رحم الله وایي چې کله دې په چا د سره زیاتې کړې او په هغه دې لاس بر شو نو دا سنت د انبیا دي چې هغه معاف کړي. موږ وایي ورګه چې اوس ته خپل بدل سم واړو د انبیاء سنت داري چې لاس په چا بر شو بیا دې بدل نه اغسته. لا تصریب علیکم اليوم یوسف علیه السلام دایلی داغي ذکر وي ونه کو ځکه چې رونه می شرمنده نشي چې دی خو ځکه کوی ته ورځول مزه بیا ذکر کوم چې ګوره پلار دی رونو دا چې مخامخ ولاړ دی زه کوی ته ورځول نه داغي ذکر نه کوي. سوي من بعد ان زغ الشیطان بیني وبین اخوتي رستا داغینا ان زغ الشیطان بیني وبین اخوتي چې چمبا چول و شیطان ټونګا چولې و ان زغ الشیطان فساد چول او شیطان پمن زما درونو کې شیطان ته نسبت کو دا شیطان دا شرارت کړو. ان ربي لطيف لما يشاء یقینا رب زما باریک بین دې دا کار چې وغواړي. شیخ صاحب باریک لطیف یو معنا دا چې د بنده سره داسې احسان الله پاکو کی هغه ته دا غزه د احسان د وهم ګمان نه چې ما سره به داسې احسان وشي دې ته لطیف وي. او یا لطیف هغه بادشاہ چې هغه په باریک شیزونو باندې علم لري پوي باریک بین. ان ربي بشک رب زما لطیف باریک بین دې داغه کارونو یشا چې وغواړي. انه او یا ان ربي لطیف لما یشاء بشک رب زما مزیدار تدبیر کون کې دې داغه کارونو چې غواړي سب بهتر تدبیر کوي. انه یقینا شان داده هو العلیم الحکیم الله په حکمتونو والده. ربي قد آتیتنی من الملک رب زما یقینا راکړه دې ماتا من الملک د باز بادشاہینا من تبیزیا پورا بادشاہی نے باز بادشاہی را کړ دا. وعلمتنی من تعبیل الاحادیث او علم را کړ دې مالا د خوبونو د تعبیر نه د خوبونو د تعبیر علم الله مال را کړ دې د خپل رب صفات بیانې. فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو د ځمکو دې دعا غواړي یوسف علیه السلام په وسیله د اسماء الله سره د الله د صفاتو ذکر وکي او بیا پاغي وسیله غواړي. غالبا حدیث ته د نبی علیه السلام چې کله الله نه دعا غواړي نو د الله په صفات هغه وسیله کوي. انت ولی فی الدنیا والآخرة ته امدادی زما په دنیا او آخرت کې ته کارسازی زما په دنیا او په آخرت کې. توفنی مسلمان مرگ را کی مالا په حالت د اسلام کې مرگ غوښتل خو شریعت کې شریعت محمدي کې منع دي. نبی علیہ السلام وایي مرگ به څوک نه غواړي. شیخ سی وایي دینا مقصود طلب د مرگ نه نه چې مرگ دی په ما باندې راشي
بقا د اسلام دا. اے الله چې زما مرګ راځي نه په داسې حالت کې مال راوړي چې زه په اسلام باندې باقی ولاړم. دا معنی ده. توفنی مسلمن مرا کې مالا په اسلام په حالت د اسلام کې چې زه تر مرګه پورې په اسلام باندې کلک ولاړم. الله دې موږ هم تر مرګه پورې په اسلام کلک وساتي. والحقنی بالصالحین او یوځه کې ما بالصالحین د نیکانو سره. سمانا د مرګ نفس زما روح چې ده نو الله هغه د نیکانو هغه مجلس کې یوځه کې. صالحین خو مولانا احمد شیب سے وای صالحین خدا دریمه درجه ده. اول انبیاء دي بیا سری صدیقین دي او بیا شهدا دي بیا صالحین سلورمه درجه ده. نو یوسف علی السلام د سلورمه درجه دعا د الله نه غواړي. ناغوي صالحین مراد کامل صالحین او کامل صالحین څوک دي؟ انبیاء کرام دي. نو اعتراض ختم. والحقنی بالصالحین او یوځکی مالرا بالصالحین د نیکانو سره. آمین. الله دې موږ هم داسې یوځکی وخت برحمتك يا ارحم الراحمين.